بیا موږ څه کوو بیا موږ ته دا وایي چې جي موږ نه حکومت ډېر بجلي بل راوستی که موږ غلا کوو دا هم جایز نه ده ګوره سوی ګیس غلا کول دا حرام دي پټ پیپ ته لګولی دی یا د هغې سره ګوتې پټې کړي دي یا ورته میاشتې پیسې ورکوي د یو سړي وابډې والا تا ته یو کس دا وایي چې ما به درته ویلي که نه غلا درته پیپ ما لګولی یا درته ما تار لګولی ګناهګار زه یم په دې سره تا ته شیز حلالیږي نه زما په دې خبرې ته غور کوه زه چې کم الفاظ وایم لږ سوچ ورته کوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمیلو صحابه کرامو ته چې ای زما صحابه کرامو کله کله تاسو دوه فریقو خپله کې اختلاف یو بل سره هغه یو خولې نه ډېر تیز وي د بل غریب په حق باندې وي خو خولې نه وي سپیکینګ پاور یې نه وي هغه ما مطمئن کولی نه شي او دا چې کم په غلطه باندې دی هغه سپیکینګ پاور هغه چالاک وي هغه دلایلو سره ما مطمئن کی او زه لګیا شم دې سړي په ځای باندې چې کم چالاک دی د دې حق کې فیصله وکم خبردار په دې خبرې ځان پوهې کا زما د ستا حق کې فیصلې کولو سره هغه شي ستا ته بیا هم حلال نه دی حرام دی لکه څنګه مخکې حرام دیو چې نه که وابډې والا تا سره جوړېږي که سوی ګیس والا در سره جوړېږي دې سره تا ته غلا جایز کېږي نه دا حرامه ده بل نشي لنډه میټر لري که ځان ته آخرت خو ما بربادو که نه که کور کې ګیس نه و نو څه چلو شو کور کې بجلی نه کم اسمان راوغورځېدو زموږ د مشرانو بغیر د بجلی وختونه تیر کړي که نه تیر کړي ډیوې لاټین سره وخت تیر کړی تین تیراوه بیا بله لار ورته جوړه کړي چې موږ باندې ظلم کوي نه موږ خپل ظلم بدل اخیستی شو که نه هلته نه که سرکار تا باندې زیاتي بل راولي نه هلته میټر لګېدلی پته لګي چې یونټې برابرې دي که نه دي برابرې خبره ختمه شوه خو چې ته غلا کوې تا سره کومه پیمانه ده تا ته څومره پته لګي چې ما څومره یونټې استعمال کړي ما څومره غلا وکړه دیو جن بیا بعضې مونږ ته وایي چې جي افلانکي عالم ویلو چې دا ځای ملغا دغه کار دی هغه خپل قبر دی هغه خپل آخرت دی مونږ درته جواز فتوا نشو درکولی غلا حرامه ده که هغه د بجلي وي که هغه د ګیس وي او که هغه د موبایل وي که د هر څه وي او بیا دې خبرې مې ځان پوهې که که تا یو سړي نه یو شي سپټ کړو که آخرت کې صرف تا هغه سره معامله ده که هغه معاف کې خبره ختمه ده که دنیا کې د حق ادا کو بیا خبره ختمه ده بجلی غلا کول اور ګیس غلا کول دا د 22 کروڑ عوام حق دی هر پاکستانی بجلی کې حق شته دی سوی ګیس کې در سره حق شته قیامت ورځ به 22 کروڑ عوام ته خپل حق رسوي هغه ته سوچو که جزی رسوي شم که نشم رسوي زما په دې خبره مې تاسو پوهېږي ها هغه د غي ظلم دی وابډې والا زیات ګیس بل راولي یا د سوی ګیس والا دا خدای دوی ته هدایت نصیب کړي هغه بس موږ اوس نه بار دي زموږ ادارې دي نه نور باندې موږ اوس چلی خو نور تا ته د دې کې خلا اجازت نشته نی څوک کولی شي او چې چا کړي هم هسې بکواس کړی دی زما په دې خبره مې تاسو پوه شو دیو جن خپل د زندگی ګناهونه نه پاکه کړي چې کومه مسله درته راځي علماو سره کېناستل هغې نه ځان پوهول داسې نه آخرت ته برباد شي دلته د غلا کړي ځان ته د پټې بجلي لګولي دې جسم ته د راحت جوړ کړی دی خو والله العظیم قبر کې به د یو جز نضجت جلودهم الله پاک فرمایي چې د سرمن به زه درته وسوځم چې هغه مکمل سوځېدلي نه بله سرمن به در باندې راوخېږم جهنم کې هغه چې نه وي سوځېدلي بله سرمن در باندې دا سرمن به د بیا ختمېږي نه دا به سوځي لږ شان سهولت دپاره ځان ته آخرت ولې بربادوي زما به دې خبره مې تاسو پوهېږي دیو جنه بالکل د حرامو نه ځان ساتل حرامو نقصانات ډیر دي اولاد به د نافرمانه کاروبار کې به د برکت نه وي کور کې به د 24 غنټې بیماره 24 غنټې یو مریض به راوستلی نه بل مریض به درته تیار پروت هغه به بیا هسپتال ته بوځي مونږ نن ماته کسان چې جي مونږ کور نه بیمارۍ نه وځي تل خپل د انکم سورسز کې وګوره که حرام وي د بیمارۍ نه وځي دا قاعده او ضابطه ده په دې ځان پوهې کا که ستا ټول حلال وي بیا الله رب عزت ستا پیسه په حرام ځای باندې نه لګي ستا پیسه بیا په حلال ځای باندې لګي نجایز کارونو کې به نه لګي ظلم زیاتي کې به نه لګي دیو جنه چې ستا کور ته کم شیز راځي هغې چان بین کوه چې دا حلال دی که نه دی لږ به وي خو زندګي به د برکت نه ډکې خوشحال به وي او په حرامو باندې بکسې د پیسو نه ډکې دي نه څه ضرورت چې 24 غنټې ټینشن کوي شوګر مریض یې بلډ پریشر مریض یې یو 15 بیماریانې دي نه څه په دې پیسو باندې څه کوي قبر ته وړي ځان سره لږ خپلې زندګي کې خپله غور وکړي چې ما کم ځای نه حرامو سره نسبت هغې وجې نه زه پریشان یم چې کله ستا زندګي نه حرام ختم شو آرام به درته راشي حرام اور آرام دا دواړه یو ځای نه جمع کېږي یا به حرام وي یا به آرام وي آرام غواړې حرام ختم کا اور که حرام وي نه آرام درته کله هم نه حاصلېږي دا دواړه خپله کې یو بل سره ضد دي دا یو ځای نشي جمع کېدی لکه څنګه اور اوبه خپله کې نشي جمع کېدی